السلام علیکم دوستانو، زما نوم محمد اسلام ساحل ده او زه غواړم تاسو ته د رسټورنټ انټري ادارې لخوا نه هفتهوار معلومات په پښتو ژبه وړاندې کړم. مخکې له دې نه چې زه د پوښتنو یا د معلوماتو خواته ورشم، زه غواړم تاسو سره یو موضوع یاده کړم. هغه دغه ده که تاسو چېرته وړیا ماسک ته ضرورت لرئ، نو تاسو کولی شئ چې د رسټورنټ انټري د فیسبوک صفحې ته ورشئ. هلته په مسیج یا پیغام کې ورته خپل نوم، ادرس او څومره ماسکو ته ضرورت لرئ ولیکئ، نو دوی به تاسو ته راولېږي په میل کې یا په پوستخانه باندې. اوس غواړم هغه معلومات چې په اوماها کې یعنې هغه اشخاص چې په کرونا وایرس اخته شوي دي، د هغو تعداد یا نمبر، هغه کوم معلومات چې موږ ته رارسېدلي دي هغه په لاندې ډول دي. د 28 تاریخ د مۍ باندې دغه معلومات موږ ته رارسېدلي وو. په اوماها کې د مبتلا کسانو شمېر یا مثبتې پیښې 3550 نفرو ته ورسیږي. له دغه شمېر نه 33 نفر یا اشخاصو خپل ژوند د لاسه ورکړی ده. نو اوس فعلا 378 نفر په عاجل روغتون کې بستر دي، په بستر کې کار لري. ځینې نور معلومات چې د اوماها د ښار په باره کې د والي لخوا نه خلکو ته تېره هفته ورکړل شوي وو، هغه معلومات موږ په خلاصه ډول باندې راخیستلي دي او تاسو سره یې غواړو شریک کړو. هغه دغه دي چې په اوماها کې د کرونا وایرس ورځ په ورځ زیاتېږي، یعنې کوم کموالی نه پکې راغلی. یعنې تېره میاشت په اوماها کې تېرې 2 میاشتې کې په اوماها کې 215 مثبتې پیښې وې. نو اوس تقریبا یا د 3000 نه زیاتې پیښې ثبت شوي دي په اوماها کې. د ډګلس کاونټي چې کوم صحي ټیم ده، هغه همیشه خلکو ته دا لارښوونه کوي تاسو کوشش کوئ چې هغه تدابیر چې تاسو ته د صحي کارکوونکو لخوا نه ښودل شوي دي یا تصویه شوي دي، کوشش وکړئ تاسو هغه شان عملي کړئ، یعنې هغه مراعات کړئ. هغه لکه د 6 فوټه فاصله ده د خلکو سره، د ماسک اغوستل دي او د زیات شمېر خلکو منځ ته ورتګ، یعنې هغه ته ورتګ نه باید جلوګیري وشي، یعنې ورنسي خلک. نو دا هغه شیان دي چې تاسو یې په نظر کې باید ونیسئ. او بل د لاسونو پرېمینځل بار بار تاسو کوشش وکړئ خپل لاسونه څو وارې ومینځئ یا یې په ضد عفوني موادو باندې پاک کړئ. د جون په اول تاریخ په اوماها کې ځینې تغییرات راشي. تېره هفته د نبراسکا د والي د حکم په اساس ځینې کارونه یا هغه کارونه چې خلکو درخواست کړی و چې باید خلاص شي، بیرته د جون په اوله به اکثره ځینې بزنسونه یا ځینې کارونه دوباره بیرته په کار پیل وکړي. نو یو له دې شیانو هغه دغه و چې ډېر خلکو خواهش کړی و یا والي ته پیشنهاد کړی و چې هغه ګیمونه، یعنې په هغه کې یو څو ګیمونه و چې دوی ته ښودل چې باید دا ګیمو ته خلکو اجازه ورکړي، ځکه چې په هغه کې لوبغاړي دي بس زیات تماس نه نیسي، لکه بیسبال او سافټ بال او داسې نور. او بل د نبراسکا والي د خلکو نه دا غوښتنه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې هغه شیان چې تاسو ته د صحي کارکوونکو لخوا نه ښودل شوي دي هغه مراعات کړئ، یعنې زیات هغه ځایونه چې بیروبار دي یا ګڼه ګوڼه دي تاسو ورنشئ. همیشه کوشش وکړئ د ماسک نه استفاده وکړئ، لاسونه ومینځئ بار بار او هغه فاصله 6 فوټه فاصله مراعات کړئ، ځکه اوس تقریبا په اوماها کې 50% یعنې د شفاخانو کې چې کوم حالت ده 50% مصروف دي، یعنې بسترونه ډک دي، یعنې د خلکو ته یا وخت نشته چې مریضانو ته به نور جای، حتی که مریضان زیات شول نو نور مریضانو ته به د جای یعنې د بستر پیدا کېدل مشکل وي. نو خلکو نه دا خواهش کوي چې تاسو کوشش وکړئ چې دغه شیان تاسو ته مخکې نه پیشنهاد شوي دي یا تصویه شوي دي هغه مراعات کړئ. له جونه به ځینې تغییرات په اوماها کې یا په نبراسکا کې راشي چې هغه په لاندې ډول دي. اول به دا وي که تاسو چېرته د یوه ایالت نه بل ایالت ته سفر وکړئ، فرض مثال د اوماها نه تاسو یا د نبراسکا نه تاسو کوم بل سټیټ ته لاړ شئ او بیرته راسئ، تاسو ضرورت نشته چې اوس ځان د 14 ورځو لپاره کارنتین کړئ. خو که تاسو چېرته د ملک نه باندې سفر وکړئ نو تاسو
که بیرته راستانه شولئ نو تاسو باید حتما د 14 ورځو لپاره خپل ځانونه کارانتین کړئ په خپل کورونو کې یا په هغه ځایونو کې چې چېرته تاسو ښه یا ښه احساس کوئ چې ښه تاسو لپاره موسوم وي. دوم هغه لوبې چې مخکې ما یادورې وکړله چې په هغه کې لوبغاړي د یو بل سره زیات تماس نه نیسي، یعنې تاسو اوس کولی شئ چې هغه لوبې ترسره کړئ، یعنې باندې ځایونو کې فرض مثال بیسبال سو، والیبال او ابازي او داسې نورې لوبې دي، یعنې تاسو کولی شئ دغه لوبې اوس ترسره کړئ. او هغه لوبې چې چېرته چې لوبغاړي د یو بل سره زیات تماس نیسي، یعنې بدن یې د یو بل سره لګېږي یا تماس زیات کېږي، نو د هغه لوبو نه تاسو کوشش وکړئ چې ځان وساتئ، یې نه کړئ لکه باسکټبال او فوټبال او ساکر، پهلواني او داسې نورې لوبې. نو دغه لوبې نه تاسو کوشش وکړئ چې مه ترسره کوئ، ځکه چې په دې لوبه کې تاسو د نورو لوبغاړو سره د بدن تماس راځي، نو ډېر امکان شته چې تاسو په وایرس باندې مبتلا شئ. اوس یو موضوع بله دا ده چې د اول د جون نه به خلک، یعنې مخکې د خلکو کوم قانون چې و هغه د 10 نفر و، نو اوس په یو ځای کې د 25 نفرو پورې خلک یو ځای کېدلی سي، خو دوی بیا هم باید هغه فاصله یعنې 6 فوټه فاصله په نظر کې ونیسي کله دوی سره یو ځای کېږي د یو بل سره. نو اوس دغه تعداد 25 نفرو ته ورسېدی، یعنې 25 نفره کولی شي په یو وخت کې په یو ځای کې سره واوسېږي. ځینې نور معلومات لکه د بارونو او د رستورانونو د دې باره کې راغلی ده چې مخکې که یو رستورانت چېرته د 100 نفرو ظرفیت ولري، نو هغه رستورانت به اوس خلکو ته د 50%، یعنې 50 نفره، مخکې که دوی ظرفیت 100% و، 100 خلکو ته په یو وخت کې ډوډۍ ورکولی شول، اوس به په هغه رستورانت کې 50 نفرو ته، یعنې د هغه نیمایي خلک کولی شي چې اوس هغلته ډوډۍ وخوري ورشي، او په یو میز باندې باید 6 نفر نه زیات نفر ونه اوسېږي کله چې ډوډۍ خوري. جیمونه، کلبونه، ورزشي کلبونه دا هم د خلکو په مخ باندې خلاص شوي دي، نو اوس کولی شي، مخکې قانون داسې و چې 10 نفره په یو وخت کې کولی شي چې جیم ته ورسي، یعنې په هغه یوه مشخص ساحه کې. اوس تر 25 نفرو پورې خلک کولی شي په یو وخت کې هغلته په جیم کې اوسېږي او خپل ورزشونه یا کوم سپورټ چې دوی کې اجرا کې ترسره کړي. ارایشګاوې، سلمانیانې، د تټو کوم دوکانونه چې دي هغوی هم اوس کولی شي چې 50% خدمات خلکو ته ترسره کړي، یعنې که مخکې دوی 100%، یعنې د خلکو د دوی ظرفیت 100 نفرو ته، اوس کولی شي دوی 50 نفرو ته په یو وخت کې خپل خدمات ترسره کړي. او بیا هم په دې خبر باندې تاکید کړی دی چې کله څوک ورځي، یعنې مشتریان او هم کارکوونکي دواړه باید له ماسک نه استفاده وکړي، یعنې دواړه باید ماسک واغوندي په یو وخت کې. په ودونو کې یا په جنازو کې یا کوم هغه مراسم چې هغلته خلک ډېره جمع کېږي، د دې تعداد هم تر 25 نفرو پورې ده، یعنې 25 نفر کولی شي په یو وخت کې په دې کې اشتراک وکړي. او توصیه دا هغه ده چې بیا هم هغه شیان چې ضروري دي، یعنې د صحي کارکوونکو لخوا تاسو ته پیشنهاد شوي توصیه شوي دي، باید دا په نظر کې ونیسئ، یعنې د 6 فوټه فاصله باید په همیشه په نظر کې ونیسئ. نو دا هغه شیان دي چې تاسو باید همیشه ورته توجه وکړئ. کلیساوې او نور د عبادت کوم ځایونه دي هغه هم واش شوي دي خلکو ته، او اوس هم چنان خلک کولی شي هغلته ورسي او په یو وخت کې 25 نفره کولی شي په یو کلیسا کې یا په یو ځای کې واوسېږي چې تر هغو چې خپل عبادت ترسره کړي. خو بیا هم دلته تاکید کړی چې تاسو باید همیشه د 6 فوټه فاصله په نظر کې ونیسئ. اوس غواړم هغه سوالونه چې د تاسو لخوا شوي وو هغو ته جوابونه ورکړو. په دې هفته کې موږ ته 4 سوالونه راغلي دي، نو غواړو چې دغه 4 سوالو ته یو په یو جوابونه ورکړو. اوله پوښتنه دا شوې ده چې یو چا پوښتنه کړې ده چې آیا کلیساوې یا د عبادت کوم ځایونه چې دي یا محلونه چې کوم دي هغه بیرته د خلکو په مخ خلاص شوي دي. نو دوی پوښتنه کړې ده چې آیا دا په دې معنی ده، آیا دا څنګه خلکو واس کړي دي یا څنګه خلکو ته په واس کړي، ځکه چې وایرس خو اوس د پرمختګ په حالت کې ده، یعنې نور هم خپرېږي. نو دلته ورته هغه معلومات چې د والي له خوا نه یا د سټیټ له خوا نه ورته ورکړل شوي دي، موږ هغه معلومات تاسو سره شریکوو. هغه جواب دا هغه ده چې دوی ویلي چې سره د اول د جون نه به
یعنې د 25 نفرو کولی شي خلک چې په یو وخت کې سره اوسېږي. خو دوی په دې باندې ډېر تاکید کړی ده، یعنې ضرور نه ده چې تاسو باید حتما چې دغه دوکانونه یا دا کوم بزنسونه یا دا کلیساوې یا دا شیان واس شوي دي تاسو حتما دې ته ورشئ. خو که تاسو ورځئ تاسو باید هغه شیان چې ضروري دي په نظر کې ونیسئ، لکه د ماسک اغوستل، د لاسونو پرېمینځل یا لاسونه په ضد عفوني موادو باندې پاکول، فاصله یعنې 6 فټه فاصله د نورو خلکو نیول. دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې ونیول شي. یعنې که بیا هم تاسو احساس کوئ چې هلته باید لاړ نه شئ هغه ځای ته، نو تاسو مه ورځئ. یعنې ضرور نه ده چې تاسو حتما باید ورشئ. نو د ډګلس کاونټي چې کومه ډایرکټره ده هغه میرمن عادي پور نومیږي، هغې خلکو ته توصیه کړې ده چې یعنې تاسو په دې فکر کې ونه اوسېږئ چې کله دغه ځایونه د خلکو محلونه د خلکو لپاره واضحېږي. دا په دې معنی ده چې یعنې حالت بیرته نورمال حالت ته راغلی دی، یعنې پخوانی حالت ته. حالت اوسه پورې نورمال حالت ته نه ده راغلی، نو وایرس اوس هم شته او مشکل د وایرس اوس هم شته. نو تاسو کوشش وکړئ که کوم ځای ته ضرورت نه لري هلته مه ورځئ. او همچنان د رسټورنټ چې کومه اداره ده هغه هم خلکو ته توصیه کوي چې تاسو کوشش وکړئ چې په کورو کې پاتې شئ. یعنې که تاسو کولی شئ چې د باندې لاړ نه شئ نو تر یو حده پورې کوشش مه کوئ چې د باندې لاړ شئ، ځکه چې ضرورت نه ده چې تاسو خپل ځان په خطر کې واچوئ. دویمه پوښتنه دا ده چې یو چا پوښتنه کړې ده چې آیا دا وایرس به کله تر له منځه لاړ شي او کله موږ پخوا حالت ته بیرته یعنې پخوا نورمال حالت ته بیرته لاړ شو. نو جواب کې دوی ورته لیکلي دي چې وایرس اوسه پورې موجود ده، یعنې له منځه نه ده تللی. نو داسې امکانات شته یا داسې هغه شته چې موږ په راتلونکي کال کې هم یعنې ورته حالت ولرو. کېدای شي دا تر راتلونکي کال تر اخره پورې دا رقم حالت وي. خو بیا ځینې ښه خبرونه هم را رسېږي چې هغه په دې معنی ده چې کېدای شي د دې کال تر پایه پورې دا وایرس له منځه لاړ شي. خو دا اوس پورې چاته معلومه نه ده چې دا به څومره وخت ونیسي داسې تر څو دا وایرس له دې ځای نه یا د دغه ساحې نه یا د ټولې دنیا نه پاک شي. دلته یو وخت شته چې وخت ته ضرورت لري، خو کوشش کوئ تاسو هغه شیان چې که تاسو هغه تدابیر مراعات کړئ چې کوم تاسو ته د ډاکټرانو لخوا نه یا د صحي کارکوونکو لخوا نه ویل شوي دي، لکه د لاسونو پرېمینځل دوامدار ډول، د ماسک اغوستل کله تاسو باندې ځئ، د خلکو نه فاصله نیول 6 فټه، هغه شیان که تاسو مراعات کړئ نو تاسو کولی شئ د وایرس په کمولو کې تاسو کومک وکړئ. درېیمه پوښتنه دغه ده چې یو چا پوښتنه کړې ده چې زه غواړم د اګست په میاشت کې خپل ماشومان یعنې مکتب تغییر کړم، یعنې خپل ماشومان د یو مکتب نه بل مکتب ته دی ترانسفر یا یې بدل کړي. نو دوی ورته ویلي دي تاسو اوس دا کار تاسو اوس آنلاین کولی شئ، لکه تاسو اوس کولی شئ د یو ویبسایټ ته د OPS د مکتب لخوا چې تاسو دلته ورځئ. نو په دې ویبسایټ کې تاسو ورته د خپل بچیانو معلومات ورکوئ. نو بیا د هغې نه وروسته تاسو ته یو فورم رالیږي یا فورم آنلاین ته ډکوئ. نو بیا هغه فورم تاسو ډک کړئ، دوی ته ورسیږي. نو دوی به تاسو هغه مکتب چې کوم غواړئ هغه مکتب تاسو ماشومان تاسو ته بدل کړي. خو دغه لینک یا د ویبسایټ لینک موږ په پاس د ویډیو په سر باندې اچو، تاسو کولی شئ په دغه لینک باندې بیا کلیک وکړئ. نو ویبسایټ یې ده چې www دا د OPS هغه ویبسایټ دی چې تاسو کولی شئ چې هغه ته خپل ماشومان ته یعنې تغییر یې کړئ چې www.district.ops.org/ یعنې دا department/standard/community. خو دغه لینک موږ پاس اچو، نو تاسو دا کولی شئ دغه لینک باندې کلیک وکړئ. نو بیا تاسو کولی شئ هغه ویبسایټ ته تاسو لاړ شئ، هغلته چې کوم تاسو غواړئ چې خپل اولادونه یا ماشومان یو مکتب نه بل مکتب ته غواړئ چې بدل کړئ، نو دلته معلومات ورته ورکوئ. تاسو کولی شئ د دې لینک لپاره تاسو غواړئ چې ماشومان تبدیل کړئ د یو مکتب نه بل مکتب، تاسو کولی شئ چې دلته ورته زنګ ورته ووایئ، هغوی به تاسو ته فورمه په میل کې راولېږي. تاسو بیا کولی شئ هغه آنلاین یا په کور کې خانه‌پوري کوئ ورته ولیږئ دواري. او بل څلورم پوښتنه دا شوې ده چې زما یعنې چا پوښتنه کړې چې زما بچیان که په اګست میاشت کې مکتبونه شروع کړي، زه د هغو لپاره څنګه کولی شم چې ترانسپورټیشن برابر کړم، یعنې بس سیسټم ورته برابر کړم. نو دوی په جواب کې لیکل تاسو همچنان لکه تاسو همیشه کې دغسې دا ویبسایټ چې لکه تاسو ته ما پاس وښوده
په دغه ویب سایټ کې تاسو هم خپل ماشوم بدلوئ چې د مکتب نه، او هم تاسو کولی شئ چې هغه ته د خپل ماشوم لپاره ترانسپورټیشن درخواست ورکړئ چې که تاسو غواړئ په اګست میاشت کې بیرته مکتبونه شروع سي، نو تاسو ماشومان لپاره به ترانسپورټیشن دغلته یو فورمه ده، فورمه ته ټکوئ، او که بیا تاسو کومک ته ضرورت لرئ تاسو مکتب ته زنګ ووهئ، مکتب به تاسو سره تماس ونیسي، نو تاسو سره به یو نفر چې هغه تاسو په ژبه باندې پوهېږي خبرې درسره وکړي، نو فورم به ډکه کړي درته. اکثره وخت OPS تاسو ته په جولای میاشت کې یو فارم را لیږي کور ته مو، یا درته ایمیل را لیږي، بیا تاسو ته ټول معلومات درکړي چې تاسو مکتبونه څنګه شروع کېږي، او تاسو که غواړئ مکتبو کې د ماشومانو تغییر کړئ یا کوم بله موضوع، هغه موضوع تاسو ټول موضوعګان تاسو ته په هغه په میل کې یا په هغه خط کې تاسو را لیږي، تاسو ته تشریح کوي. نو دغه معلوماتو چې موږ برابر کړي وو، خدای دې وکړي تاسو ته دا معلومات مفید تمام شي. که تاسو سوال لرئ تاسو کولی شئ چې همیشه د رسټورنټ ایډنټي د فیسبوک صفحې ته ورشئ، ویب سایټ ته ورشئ، نو هغلته ورته خپل سوال مطرح کړئ، بیا به تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو ته هغه تاسو سوال پوښتنه په راتلونکي ویډیو کې وړاندې کوم. نو خدای دې وکړي تاسو ښه وخت ولرئ. مننه چې زموږ ویډیو مو ولوله.